نن مونږه د عبدالسلام استاد ښاغلي محترم په ځای کې هغې سره ناست یو انټرویو کوو. د اوسې تاریخ سلسله کې به انشاءالله څه خبرې کېږي چې دا کلی د کله نه د خیبر پښتونخوا په ځمکه او په دې خاوره باندې پروت دی. ناول زه دې نه دا تپوس کوم چې 1790 کې دي مشران دلته کې راغلي د چین نه هغه ټایم د دې کلي کورونه دلته څومره وو، اوسې آباده څومره وه او بیا اوس دې څومره ترقي کړې ده. اول د اوسې حدود مخکې څه وو اوس څه دي؟ دا په 1790 کې یو ښار دی، ځنګل دی. دلته به خلک ښکار لراته د اوسو د دې دا نوم چې اوسه یې ښه دی دا هم په دې وجې ښه دی چې دا ځنګلو ښار دی او دلته هېڅ آبادي نه وه. دغه لومبنی کورنۍ وه زمونږ چې راغله دا دلته آباده شوله او ورو ورو رفته رفته دا زمونږ ګجران صاحبان کرندین بابا دي د دې مشران داسې نورو اکا دوکا کسان لکه د خیر محمد بابا دي صبر شو، داسې د دې خانان خورانو دا خو ډېر وروسته راغله. ملکیت اگر چې دا د ګړی و د دوست محمد خان بابا او د هغوی په قبضه کې و، آبادي په دې کې وروسته چې کوم دی رفته رفته سیوه کېده او حتی چې دا بیا 140 ګرانو ته ورسېدله او د دې ریکارډ اوس هم چې کوم دی موجود دی د 140 ګرانو او دا ریکارډ چې کوم دی دا د هغې دې سره دی د درازخان نومې زمونږ یو ورور و د درزګل بابا دي آوان قوم چې کوم دی هغې سره غالبا چې دا اوس هم محفوظ دی. بل استاد د اوسې حدود چې دي اوس موجوده لکه مونږ بس کم کم ځای هغه ټاکلی شو ستاسو د علم مطابق چې دا اوسې کې داخلي دا ابتدا چې کوم وه نو لال لکیر چې ورته وایي نو دا چې د اول خان بابا د کورونو نه لار والي داسې او دا د رزګل بابا د کور سره توشي داسې او په نرخواته بیا دا د لوارانو صاحبانو او د خیر محمد بابا د کورونو په خوا باندې دا تېره شوې ده او بیا په جنوب شمال غاړې ته راتاو شوې ده او خور ته کوزه شوې ده. دا د دې کرښې په دننه دا کلی چې کومونو دا آباد په هغه وخت سره د دې کرښې نه بهر لا کوم خلک چې دی نو دا هم راغلی په دغه وخت کې خو دغه لال لکیل کې نه وي. لال لکیل مطلب دا چې دغه کرښه باندې دننه کوم ځایونه چې دا د هېچا نه دي، څوک چې پکابیز دي دا د هغې دي خو خانان زور وو هغوی ځان پسې کړي وو خپل تقسیم یې کړی و. نو دا تقریبا 140 ګرانې هغه وخت سره چې کوم دی دا جمله کړی چې کوم دی په دغه انداز کې و. زمونږ کلي د ډاخانه او د سرکاري سکولو دا وروسته راغلي دي، دا ډېر پس راغلي دي تقریبا یې د پاکستان د ادارې نه وروسته ډېر وروسته دي. دا پرونی خبره ده. دا خانه چې راغله دا مخکې دا پرایمري سکول راغی دا د دې دغه نه کرم خان بابا چې کوم دی مهرباني وکړه دغه ډنډ کاڼی وښووته دا ډنډ د محمود صاحب جومات چې کوم دی د دې نه دا شروع داسې دا په ډکونې کې کوو نو په اخر کې دغه دی چې بیا مشرانو ته قبضه کړه چې دغه به موږ باندې ډنډونه ډکې او ځمکه راکړې ده نو دی والا ورکړه. دا اوسنۍ خبره پرایمري سکول چې کوم دی دا اوس شوی دی او بیا دا خانه چې راغله دا په دا سکول کې وه او د سکول نه بیا چې کوم دی دا د محبوب سره تکنور شوله زما خیال دی غالبا تر نن هم هغې سره ده. مخکې تاسو زموږ ته انټرویو کې ویلي وو چې دا کلي تاریخي لحاظ سره دومره زوړ دی چې حاجي صاحب تورنګزی د غټ جومات ته هغې به راتللو. 1790 خبرې دي که نه 1790 کومه زمانه ده د هغې نه وروسته تورنګزی حاجي صاحب راغلی دی، د موب باباجي راغلی دی، د سوات حاجي بابا راغلی دی کلي ته. دا خور چې کوم دی په شمال له دې نه چې تېرېږي دا وچو نو د برکت لپاره به دا مشران دی څنګه د کلي د مشرانو راوستل او دا د هغې مریدانو او
پکړ به په پورې ماشاءالله پر رسول چې الله تعالی د سوال وکړي چې دا او بچی کم دي کې را باندې شي. ها